بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا ما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ورمنګه مخکې سبق کې دا ویډیو چې کله د عام نه بعض سوزونه خاص کړل شي، عام مخصوص عنه البعض څه وته وي، عام مخصوص عنه البعض. ته دې نه پاسې دا بورډ پاک کوم ځای کې دا اوجو چې په بورډ ته بس عام مخصوص عنه البعض، یعنی کله چې د عام نه بعض سوزونه خاص کړل شي د عام مخصوص عنه البعض. نو سیده ساده خبره ده چې کله د عام نه بعض سوزونه خاص کړل شي عام مخصوص عنه البعض، نو دا به قطعي وي که ظني به وي، دلیل پې نیولی شي که نشي نیولی. په دې باره کې درې مذهبونه دي. یو مذهب دا دی چې څنګه عام اول قطعي وو، عام چې اول څنګه قطعي وو دغه شانتي به کله دینه سسیس خاص کړل شي جو هم به قطعي وي. صحیح شولا؟ یو مذهب دا دی. ویم مذهب دا دی چې کله د عام نه بعض سيزونه خاص کړل شي، کله چې د عام نه بعض سيزونه خاص کړل شي نو دا عام دا قطعي نه ګرځي او په دې باندې دلیل هم نشي نیولای. دا د سم نه اړو د دې عام حیثیت ختم شو، نه دې دلیل نیوي شي او نه به څه کولای شي، نه قطعیت هم ختمي دي. پوه. دریم مسلک چې نه هغه معتدل مسلک دی چې کله عام د دینه بعض سونه خاص کړل شي نو قطعي خو نه وي خو دلیل په نیول شي دا ځونی ګرځي، او لکه څنګه چې نور خبره واحد دي او قیاس دي هغه ځونی دي، نو دغه شانتي دغه عام مخصوص عن البعض ده هم دغه ګرځي قطعي دا ځونی ګرځي او قطعي نه وي. په دې خبره باندې چې کله عام نه بعض سونه خاص کړل شي نو د دې دوه صورتونه دي. دا کم سوزونه دي خاص کړل شي دا به یا معلوم وي او یا به مجهول وي. نو دې ته ویل کېږي خصوصي معلوم او خصوصي مجهول. نو زمنګ مسلک دا دی که خصوص معلوم وي او که مجهول وي، خو چې کله د عام نه سوزونه خاص کړل شول نو دا به قطعي به نه وي خو دلیل پې نیول شي. صحیح شولا؟ چې خصوص معلوم وي او مجهول وي. د هغې لپاره مثال ذکر کړی دی چې الله تعالی فرمایي احل الله البيع وحرم الربا. دلته کې الله تعالی وایي وستاسو دپاره بیع حلال کړل شوې ده. نو البيع باندې د الف لام راغلی دی، الف لام جنسي او بیع ویلی کېږي چې په دې کې یو سړی د بل څه باندې سسیس خرڅ کړي یا واخلي او زیادت پکې وکړي. نو دلته کې دا وایي چې هر قسم بیع چې دا حلال ده، او په حرم الربا کوي چې زیاتواله چې دا حرام دی. نو اوس د دې بیع خو کېږي د زیاتوالي لپاره، یو سړی خو اغستل خرڅول کوي د دې لپاره چې زه سوه ګټم زما دا پیسې چې دا ډېرې شي. نو اوس الله تعالی وایي چې بیع حلاله ده او زیاتواله حرام دی. نو کم زیاتواله حرام دی؟ نو دا خصوص مجهول الاول، اول خصوص سو مجهول. پوه شو به دې باندې؟ نو الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت کو بیا چې الحنطه بالحنطه والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضه بالفضه، چې دا شپږ سيزونه جری نو دا به تاسو مثلا بمستین برابر سره برابر به خرڅوي او یدن بيدین لاس پلاس به خرڅوي، نسیا به پکې نه کوي. نو دا چې کله تاسو کوي نو دا به جایز ده. والفضل ربا، او د دې چې کم زیاتې ګړه دا سود ده. نو اوس په دې کې دا خصوص معلوم شو چې په دې شپږو سيزونو کې دا ربا وي. نو دا شپږ سيزونه په دې کې دا زیاتواله ناروا ده او نور چې دې نه علاوه کم زیاتواله ربا سره جایز ده. نو صرف په دې شپږو سيزونو کې خصوص معلوم شو. اول مجهول او وسه شو په دې شپږو سيزونو کې معلوم شو. خو د دې شپږو سيزونو نه علاوه نور سيزونه چې کم دي نو پای کې اوس خصوص مجهول ده. لکه په دنیا کې اوس دغه شپږ سيزونه نه دي، نور سيزونه پکې هم دي. نو پای کې لکه پای کې وکړه زیاتواله دي دا حرام دي. نو پای کې علما کرامو مختلف علتونه راو باسلي دي، علما کرامو کې مختلف علتونه راو باسلي دي. دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې قدر مع الجنس بوي، امام مالک رحمت الله علیه چې قوت مع الادخار بوي، او امام شافعی رحمت الله علیه چې سمند په اسمانو کې او تام د په مطلوباتو کې دوی دغه سلور شپږ سيزونه تک ترې دي. امام شافعی رحمت الله علیه په کې سمندي او څلور په مطلوبات خوراک سيزونه دي دا بدل کیږي.
او امام مالک رحمت الله علیه هغه دې تکتری دي چیرې بدی کې لکه دا سونه لکه د شپږ وړ سونه د ذخیره کېدیم شي او د خوراک سونه دی خوراک د پاره نو په قوت او د کارو بسره او زمونږ امام صاحب چې جنس هم یو دی او مقدار هم یو دی زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه دارو بسلی کومه وخت شو په دې باندې پوه شو دې پر پوه شو و زمونږ د مذهب نه چې موږ وایو چې کله د عام نه بعض سونه خاص کړل شي بعض سونه د عام نه خاص کړل شي نو دا قطعی نه وي او دغه وی دا دلیل قابل احتجاج وي قابل احتجاج مطلب څه دی چې دلیل نیول پسري صحیح دي اوس په دې خبره باندې دلیل پیش کړي چې ګوره د دې عام چې کله د عام نه بعض سونه خاص کړل شي نو د دې د دوه سونو سره مشابهت یو د استثناء سره او یو چې د نسخ سره استثناء څه ویل کې اصل اول د استثناء باندې ځان کوی ته جاء القوم الا زيدا ټیک ته یو دا مثال دی او یو به موږ جاء القوم الا واحدا ټیک شو ها جاء القوم الا زيدا یو مثال دی ایو مثال ماته ټول کو جاء القوم الا واحدا زما خواته یو قوم راغی زما خواته ټول قوم راغی بغیر د زید نه او زما خواته ټول قوم راغی بغیر د یو کس نه پوه شو مې باندې اوس په دې کې دا استثناء چې کوم ده کنه دا مستثنا منه ده نو دا مستثنا لکه معلومه ده دا مستثنا سره او دلته دا مستثنا سره مجهوله ده مستثنا سره مجهوله پوه شو مې باندې اوس ګوره دی وی کته دې ته ګوري چې د دې کله چې عام د دې نه بعد سونه خاص کړل شي عام د دې نه بعد سونه خاص کړل شي او د دې استثناء سره مشابهت ده لکه څنګه چې مستثنا په مستثنا منه کې داخل نه وي مستثنا په مستثنا منه کې داخل نو دغه شانتي د عام مخصوصا بعضو په دې کې داخل دي نو کدی استثناء سره مشابهت ته ګوري نو لکه دې مستثنا چې کوم حکم ده هغه د مستثنا منه نه وخت چې کوم حکم ده نو هغه کون دی مله جدا دي کنه لکه مستثنا منه ته دراتلو حکم ده او د دې زید نه یا د واحد نه هغه چې نه هغه د نه راتلو حکم ده په دې خبره باندې پوه شئ په دوه صورتو کې د نه راتلو حکم ده نو یې څنګه چې مستثنا به مستثنا منه کې داخل نه وي کنه او په دې باندې عمل نه کیږي نو دغه شرط عام چې د دې نه بعد سونه خاص کړل شي نو په دې باقي باندې به عمل نه کیږي باقي په دې باندې به عمل نه کیږي په دې باندې پوه شئ ها او کته دې ته ګوره چې نسخ سره د دې مشابهت ده نسخ سره څنګه مشابهت ده نسخ دې ته ویلېږي چې ما ته لږه مال اوبر راوړه بیا مې درسته وی چې لږه مال وبسیس راوړې او چې راوړل نو ګرم مو شمه یو بو مانو ګرمي ګم نو د دې وس د مخکینه خبره دای منسوخ کړل دا خبره څه کړل منسوخ کړل نسخ پکې راغی نو کدی ته وګوري کنه چې دا عام مخصوص عن البعض دا عام چې د دې لپاره جدا کلمې او د دې مخصوص کله د دې د بعض نه مخصوص کیږي د دې لپاره جدا جمله استعمال نو څنګه چې نسخ چې دا مستقل وي نسخ سوي مستقل کلام وي دغه شان دا عام نه چې د بعض نه خاص کولېږي دا هم سوي دا مستقل وي نو چې څنګه په بدای کې نسخ کې دا کلام مستقل دا هم کلام مستقل دی او هر کلام مستقل چې دا علت لره قبلوي هر کلام مستقل سره لره قبلوي دا کوم علت چې په دې مخ کې دا علت په نور ټولو کې احکامات چې څومره دي نو بای ټولو کې دا علتونه چې دا سکیږي دا به راتلې شي علتونه به سکیږي راتلې شي پکې نو چې کله د شي چیرې د وی چې د نسخ سره په نسخ سره د دې مشابهت ده نو پکار ده چې په دې باندې څنګه چې نسخ قطعي ده نسخ په دې ټوله خبره قطعي ده مدغه شان دي دا عام چې دا هم شي قطعي شي خو شو باندې اوس په دې کې یو مذهب والا صرف استثناء سره مشابهت کړل او بعضو چې نه د نسخ سره مشابهت کړل موږ وایو چې د دې استثناء سره مشابهت ده د نسخ سره مشابهت ده نو چې دوه نه لري هغه خبر ورکړل شي په دې خبره باندې دې څه ورغو شو تاسو ها دې ورغو شو تاسو کتاب ته ورته ځکه پوره به وعملا لشبه الاستثناء والنسخ تعليل للمذهب المختار واذا علت دا مختار مذهب یعنی کوم څو ورکل شو مذهب دی دا بیان لري ان دلیل التخصيص چې دلیل التخصيص هو قوله تعالى وحرم الربا يشبه الاستثناء باعتبار حكمه
په اعتبار د حکم سره دا د استثناء سره مشابهت لري او په اعتبار د حکم سره څنګه خبره ده وای لکه څنګه چې مستثنا او مستثنا منه کې داخل نوي دغه شانتي عام چې د دې نه دا کم بعض نه خاص کړی شوی دا مخصوص عن البعض هم د دې په حکم کې داخل نه راکنه لکه د دې عام مخصوص عن البعض دی مثال سره لکه زمې تاسو ټول د لګانی په غیر د بودري ولا کارو دا عام دی دا ما چې په حکم ولا کو ټول د لګانی د لري کې د بعض نه ما خاص کړل نو دا بعض په حکم کې داخل نه دي کنه په حکم کې داخل نه دي کنه د لګانو په حکم کې داخله نه دي نو څنګه چې لکه دا عام دا مخصوص عن البعض د عام په حکم کې داخل څنګه چې مستثنا په مستثنا منه کې داخل نه ده دای په حکم کې داخل نه ده لکه وای زید نه راغله نو حکم راغله نو زید ته دراتلو حکم نشته راغله نو دغه شان دی مخصوص عن البعض د هم د عام حکم په دې باندې لګیدل پوه ته دا د لګانو په خبرو کوی نه څه کوي ها اوس به پوه شو وهو ان المستثنى كما لم يدخل فيما قبله لکه څنګه چې مستثنا په خپل ما قبل کې نه داخله نو كذلك المخصوص لم يدخل تحت العام نو دا رنګ دا کوم څه خاص کړل شوی دی دا هم د عام دلالي داخله لکه دا اوس په مثال راځي کوم وان احد من المشركين استجارك فاجره لا اول ورته چې تاسو فقتل المشركين حيث وجدتموهم مشرکان به کوم ځای کې چې عمومي نو قتلوي نو دا ټول مشرکانو ته عام دي او بیا رسول الله تعالی فرمایي وان احد من المشركين استجارك فاجره هذا برش خادم ويشبه الناس باعتبار صيغته او دا عام مخصوص عنه البعض د صيغه په اعتبار سره د شکل په اعتبار سره دا نسخ سره مشابهت لري څنګه هو ان صيغته مستقله دغه د دې د صيغه چې دا د لکه څنګه چې د ناسخ د لپاره صيغه مستقل وي الفاظ مستقل وي دغه شاته د مخصوص عن البعض چې کوم د عام نه مخصوص کیږي عام نه چې کوم څه مخصوص کیږي دای لپاره هم مستقل څه دی هغه په شو به معنی ها اوس وی فيجب علينا ان په موږ باندې لازم دي ان نراعي كلا الشبهين چې موږ د دوه شبهو سره رعایت وساتو ونوفر حظ كل منهما او موږ هر یو ته پوره هیڅ ورکو على تقديري په دوه تقدیرونو باندې چې کون الخصوص معلوما ومجهولا ما ته وګورئ چې خصوص پکې معلوم او خصوص پکې مجهول دي لکه مکه چې حرم الربا په دې کې موږ وي چې دا د خصوص معلوم لپاره هم مثال جوړېدل شي او د خصوص مجهول لپاره هم جوړېدل شي کنه نو په دې کې په دوه کومه اوس وایي کله خصوص معلوم موږ نه غواړو ریاض مساتو وایو لا ان نقتصر على الشبه الاول وانما من اکتفاء کو په شبه اول باندې په شبه اول باندې چې موږ صرف استثناء سره مشابهت وکړو صرف سره مشابهت وکړو د استثناء سره مشابهت وکړو كما اقتصر عليه اهل المذهب الثاني دا څنګه چې دویم مذهب والا په دې باندې اکتفا کړی دا او دویم مذهب دا دی چې دا سبب بیا نه ما دا دویم مذهب او دریم مذهب دا په یو ورځ باندې وایو دویم مذهب والا وایي چې د دې استثناء سره مشابهت ده او استثناء د حکم په اعتبار سره مستثنا په مستثنا منه کې نه وی داخل لہذا دا چې دا هم نه داخل او په دې باندې سره دلیل نشي وي واښو به باندې دا سره به دلیل نشي وي لکه پوښوي ها بیا وایي ولا ان نقتصر على الشبه الثاني او نه دا چې موږ اکتفا وکړو په دویمه شوبه باندې صرف دویمه شوبه سره چې سیده ناسخ سره مشابهت ولري کنه کما اقتصر عليه اهل المذهب الثالث لکه څنګه چې اکتفا کړی دا په دې باندې مذهب ثالث والا او مذهب ثالث والا وایي چې لکه څنګه چې ناسخ په کلام مستقل باندې وي او د کوم چې منسوخ ته هغه منسوخ شوی دی او بدل نو کله حکم علی حاله باقی دی نو دغه شان دی په دې کوم علی حاله باقی وي او څنګه چې مکه هم قطعیو جو سم هم قطعی دی په دې خبره باندې پوښوي او منګه د دوانو خپل ساتو او دوانو د منګه وایو چیرې دیبا د استثناء سره مشابهت لري او د نسخ سره د استثناء سره مشابهت لري په اعتبار د حکم سره او د نسخ سره مشابهت لري په اعتبار د سیګه سره څه کې د لفظ سره اله پوښوي ها نو فقلنا نقول اذا كان دليل الخصوص معلوما کله چې دلیل خصوص معلوم وي دلیل خصوص معلوم وي مطلب دا دی چې زما خواته تاسو ټول چې کنه تاسو ټول دې نران الکانی
بغیر د دنا او د دنا دا درې کسان دي دا د ما مستثنا دي اوس دلته کې خصوص معلوم دی خصوص معلوم دی واښوي نو د خصوص معلوم سره د دې د لکه څنګه چې بدی کړي چې جاء القوم الا زيدا چې کله خصوص معلوم وي نو د دې مستثنا سره مشابهت وي د مستثنا سره مشابهت څه مطلب لکه ما زما خواته ټول کوم راغی په غیر د زید نه کنه زید نه راغلی نو د زید نه خدا حکم منفي شو خو دې نور ټول کوم ته ثابت شو که ثابت نشو ها نو دغه شان دا مخصوص عنه البعض چې کله خصوص معلوم وي چې دا ټول لکان خالقان دي خو بغیر د درې والا قانون نو دا درې به ما متعین کړی دي خو د درې نه علاوه بل نور کې علی حاله د حکم باقی دي نو کدی ته ګوري چې کله خصوص معلوم وي که خصوص معلوم وي نو دې ته ګوري کنه چې دا علت نه د دقیق دا د درې نه علاوه د مستثنا نه علاوه ولې نور کې دا حکم علی حاله باقی دي نو پکار چې دا حال څه شي دا مقصود المرض دا قطعي شي څه شي قطعي شي او کدی ته ګوري چې دا نسخ قبلې نسخ قبلې ځکه چې هر ناسخ چې دا مستقل وي ناسخ سوي او هر هغه جمله چې مستقل وي هغه علت قبلې نو کدی ته ګوري نو پکار چې په ټولو کې دا حکم چې دا جایز نشي او عام د سر نه قطعي پاتې نشي خو موږ د دوانو خیال ساتو واښوي د دوانو خیال ساتو نو موږ وایو چې ته خصوص معلومو نو بیا سیره کوم جنو بیا نشي وګورو به فقلنا موږ اذا كان دلیل خصوص معلوما کله چې دلیل د خصوص معلوم وي دلیل د خصوص سوي معلوم وي فرعایت شبه الاستثناء نو کله استثناء سره مشابهت رعایت ساتي نو تقتضي دا تقاضا کوي الا يصح ان يبقى العام قطعيا على حاله چې دا عام قطعي پاتې شي په خپل حال باندې چې دا عام قطعي پاتې شي په خپل لان المستثنى اذا كان معلوما مثال تو ورې کله چې مستثنا معلومه وي نو كان المستثنى منه نویلا مستثنى منه في الافراد الباقيه على حاله فباقي افراد کې په خپل حال باندې ونه شو بری باندې لکه زید نه خدا حکم منفي کو خو د نور ټول کوم ته دلاسه کو نو دغه شان دي د دې عام ده چې کله باسونه دا غن څه شي خاص نشي نو د دریونه خو دې خاص کو او دې حکم شامل نه کو خو دې دریونه علاوه ټول د حکم څه شو ورعایت شبه الناسخ او د ناسخ د مشابهت رعایت ساتلو د ودینه تقتضي تقاضا کوي الا يصح الاحتجاج بالعام اصلا چې دلیل نیول په عام سره بالکل صحیح نشي ځکه چې د نسخ سره مشابهت ته او هر ناسخ چې دا قابل تعلیل او دا لکه د علت قبلولو دا علت قبلولو هغه صلاحیت پکې موجود وي ګوره ما تاسو بیا ابرز ومنو لان الناسخ مستقل چې ځکه چې دا ناسخ مستقل دی اوس دې خبره کې دې دلیل کې لږ تفصیل د ضرورت ده نه کړي نو لاندې په اشیاء کې کړل نو تا د مې زما په کې لس نمبر د اشیاء اې نو ګوره توضیح ان الناسخ مستقل تام ناسخ مستقل تام دی مستقل تام ما تاسو چې مستقل څه ته ویل کېږي چې आवाज دې په خپل معنی باندې دلالت کوي او څه بل څه د لپاره ثابتای چاته حاجت نه وي وكل مستقل تامین يقبل تعلیلا او هر مستقل تام چې نه هغه قبلوي تعلیل لرا هغه په شو باندې باندې نو هر ناسخ قبلوي تعلیل لرا وسوي فان الاصل في الاحكام الشرعيه ان يكون معللا اصل په احکام شرعیو کې دا چې دا سوي معلل وي فالناسخ يقبل تعلیلا نو ناسخ څه قبلوي تعلیل اعلم اخا والمخصص شبيه بالناسخ او دا مخصص چې کوم چې خاص کړو مخصص او خاص د کوم چې خاص کړل شوی دی نو دا مشابهت لري د سره د ناسخ سره فهو يقبل التعليل اين نو دا هم تعليل قبلوي بدغه واذا قبل التخصيص مخصص التعليل او کله چې مخصص او تعليل چې نه قبول کو اله په شو باندې باندې نه کله چې مخصص او تعلیل قبول کو نو بیا هم په دې بشاندي هغه شاندي حکم په دې کې په شو باندې باندې نو کدی ته ګوري چې را دا ناسخ سره مشابهت لري او هر ناسخ چې دا علت قبلې نو دغه شاندي دا با کوم چې دا مخصوص کړی دي دا علت قبلې نو په کار راځي رسن نه بډې باندې عمل ورکړل شي په شو باندې باندې دا وایي چې دا
دغه موږ چې راوي چې ناسخ علت لره قبلې نو ناسخ د لفظ په اعتبار سره علت نه قبلې ځکه د لفظ په اعتبار سره دا د نص سره بیا معارض راځي او ناسخ او نص دیول سره معارض نه دی بلکې د حکم په اعتبار سره د حکم په اعتبار سره دا ناسخ قبل تعلیل قبلې وې او رعایت شبه الناسخ او دا ناسخ سره د مشابهت د رعایت ساتلو د وجینا تقتضي تقاضا کوي الله يصح الاحتجاج بالعام اصلا چې پر عام سره د سم راړو دلیل نیول صحیح نشي ولی لان الناسخ مستقل ځکه ناسخ سره مستقل له وكل مستقل يقبل التعليل هر مستقل چې دا قبلوي سره تعلیل لره وان لم يقبل الناسخ بالتفسير تعلیل دا وسغه وي اگر چې دا ناسخ د خپل ذات په اعتبار سره علت نه قبلي ځکه د خپل ذات په اعتبار سره علت قبلو نو دا ناسخ بیا د نص سره معارض راځي او نص د ناسخ سره معارض نشرات لره وان لم يقبل الناسخ بنفسه التعليل اگر چې او ان معنا ان شرطیه وان لم يقبل الناسخ بنفسه التعليل اگر چې دا ناسخ د خپل ذات په اعتبار سره علت نه قبلوي ولی لالا تلزم معارضه التعليل النص زګه چې د تعلیل د نص سره معارضه را نشي جګړه را نشي واذا قبل التعليل او کله چې دا تعلیل چې دا قبول کی کله چې دا تعلیل قبول کی نو فلا يدري بیا پته نه لګي چې کم يخرج بالتعلیل وکم بقیا چې څومره علت قبول کړي او څومره علت نه قبول کړي فيصير مجهولا دا مجهول شي کنه لکه پوه شو باندې لکه یې مثال له چې مالک زما خواته شپک کسان راغلي دي او درې نه دي راغلي خو درې بتاو سزا ګورستو وایم اوس دا نه کسان چې دي دا هر یو بدن باندې شک کیږي او د نور خلکو هم شک کیږي چې دا شپک بتري او دا درې باندې دي نو دا علت قبل اولو دا دغه بکیدا نو چې دا مجهول دي چې په سونو ته حکم شامل له او د سونو ته حکم شامل نه مجهول وګرځیدو نو چې مجهول وګرځیدو وجهالته تؤثر في جهاله العام او جهالت تریبا مؤثر په جهالت د عام کې فلرعایت الشبهین جعلنا العام بین نه دا شبو د دوانو شبو د رعایت ساتل نو ګرځو موږ عام بین ولا يبقى قلنا من لا يبقى قطعيا چې دا قطعي به نه لیکن دلیل به نه وشي الهغه پوښتنه به معنی چې کله دا حاله صورت وکنا چې کله خصوص معلوم وي او چې کله خصوص مجهول وي لکه زما خواته ټول کسان ناغلي دي علاوه د دریو کسانو نه وس هغه درې چې دا کم دي نو درې چې دا لکه د دې مثال دی لکه څنګه چې ما جاء القوم الا واحدا چې ما خو ته ټول قوم راغله مګر یو کس نه راغله نو اوس په ټولو ته حکم نه شامل ځکه چې د ایو دیم کې دي شي دیم کې دي شي په دې مخ په دې کې او په دې کې تاسو فرق معلوم دی زید متعینو نو دا زید وو ته نو ټولو ته حکم شامل شو او چې کله ته احدن وي نو په دې کې یو ته حکم شامل نشو ځکه هر یو ځای دا احتمال لري نو کدی ته ګوري کنه چې دا خصوص مجهول له نو د دینه په ظاهر باندې ښکاري چې دا قابل حجت د سر نه وډو شینو قابل حجت د سر نه او کدی ته ګوري چې را مستقل له نو دا قابل حجت به نو موږ په دې کوم د دوانو رعایت وساتو هم وایي چې را قطعي بنوي او دلیل بنوي شي واذا كان دليل الخصوص مجهولا وچکل دلیل خصوص دا مجهول وي فينعكس المعلوم دا معلوم به منعکس شي بدل بشي يعني ان رعایت شبه الاستثناء بیا به قدر استثناء سره مشابهت لري نو دا غي د رعایت ساتل لوجنا تقتضي تقاضا کوي الله يسير التمسك بالعام اصلا چې بری عام سره بالکل دا دلیل نیول صحیح نشي لان جهاله المستثنى تؤثر في جهاله المستثنى منه ځکه جهالت مستثنى مؤثر په جهالت مستثنى منه کې وګوره جهالت مستثنى مؤثر په جهالت مستثنى منه کې چې دا نه شامل نه بدی کې یو تم نه شامل واښوي والمجهول لا يفيد شيئا او مجهول لسن ناړو صفه نو کدی ته ګوري نو دا عام لسن ناړو قابل حجت ګرځي نه او کدی ته ګوري رعایت شی به ناسخ او کدی ته ګوري چې د ناسخ سره د مشابهت د ساتلو د وجنه چیرې دا مستقل بنفسه دی او تام دی نو تقتضي تقاضا کوي يبقى العام قطعيا چې عام قطعي شي دا لاندې لیکلي دی پر 18 کې دما پرې کې
اعترض عليه بان المخاطب اعتراض لان الناسخ المجهول يسقط بنفسه ځکه ناسخ مجهول لا بخپله باندې ساقط دی ناسخ مجهول بخپله باندې ساقط دی یعنی ناسخ معلوم خو ساقط نه خو ناسخ مجهول دا ساقط دی فلإعادة شبهين جعلنا العام هنا ايضا بين نو دا د دوانو شبو سره د رعایت ساتلو جنا دلته موږ معام ګرځو بین وقلنا من وایو لا يبقى قطعيا چې قطعي نه لکه يصح التمسك به لیکن صحیح دی دلیل ول په سره هغه پوه شو مې باندې ها ورې خلاصې څه شولا چې عملا بشبه الاستثناء والنسخ دا دغه مذهب مختار د پاره علت بیانې مذهب مختار د په باندې چې کلام د دینه بات نه خاص لشي نو دا با قطعي خو نه پاتې کیږي خو لکه دلیل پته نیمه شي ځنی پاتې کیږي ولی ځکه چې د دې د حکم په اعتبار سره د استثناء سره مشابهت ده او د لفظ په اعتبار سره د ناسخ سره مشابهت ده د لفظ په اعتبار سره څنګه د ناسخ سره مشابهت ده څنګه چې ناسخ چې کنه دا دغه مستقل وي نو دغه شانتي دا مستقل دی عام مخصوص عن البعض مستقل دی او څنګه چې مستثنا به مستثنا منه کې د حکم په اعتبار سره داخل نوي دغه شان دا مخصوص هم بر عام بر حکم کې داخل نوي نو دا دوه رعایتونه موږ ساتلي دي پوه شئ بیا دا خبره پس باندې غشوي دا چې کله به خصوص معلوم او کله خصوص مجهول وي سبا سبق کې ان شاء الله چې مثال وایو نو بیا به خدای پاک خپل ان شاء الله په دې باندې پوه شئ سبا ورته وروي ها ان شاء الله